اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتونکو سلامونه، زه محمد ابوبکر بختیار خان. زه موجود یم په فاروق اعظم چوک کې په 400 باندې چې څنګه تاسو ته پته چې د ډېرو خلکو د پولیسانو نه ګیلې دي، دا پولیسانو ډیوټي سي، پولیسان څه کار کوي، پولیسان آخر زموږ باندې 400 کې څه کار کوي. نو 400 یو 100 لکه آبادي ده، دې کې تقریبا یو 10 پولیسان 10 ولاړ دي په ډیفرنٹ ځایونو باندې ډیوټیانې کوي. د هغې پولیسانو کې یو نر پولیس سره موجود یم سبحان الله صاحب سره، هغې نه به موږ سوالونه تپوس کوو چې د دې ډیوټي څه ده، دا مسلې ولې راځي او دا دې څنګه حل کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ابوبکر خان څنګه به څنګه جوړی دغه خري. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډیوټي تاسو دلته کې د څه ډیوټي کوي او تاسو د مین مسلې ټول نه جاتې څه راځي په دې چوک کې؟ بچنګ مونږ دې کې ولاړو نو دا پورس دی، دا پورس مونږ خپل نه جوړ کړی، دا رب العالمین جوړ کړی دی. د حضرت عمر رضی الله عنه شروع شوی دا د عمر رضی الله عنه پورس دی او الحمدلله مونږ چې کوم ځای کې نو سره الله امداد کوي. تعداد بم کمی خو مونږ سره د الله مرسته ده، د الله را سره امداد دی. مونږ د الله په امداد باندې روان یو او بچنګ زموږ ډیوټي دا چې مونږ دې کې ولاړو، دا ټول مخلوق لګیا د خپل خپل کارونه کوي. خو ګورو چې دې کې داسې یو سړی را پیدا نشي چې یا چاته ضرر رسي، چاته دوک رسي، چاته تکلیف ورسي. او مونږ دې ځای کې ولاړو چې د دې ملک دپاره، د دې خاورې دپاره، د دې قوم دپاره چې څه قسمه قرباني وي، الحمدلله مونږ لاس په نامه ولاړو چې څه ټیم راځي مونږ لاس په نامه ولاړو چې مونږ د دې ملک، د دې خاورې او د دې قوم قدر وکړو، دوی سره لاس امداد. حاجی سبحان الله صاحب تاسو ما دا ووایه چې تاسو ته زیات نه زیات مسلې سره راځي، عوام ته هم څه التجا ده چې هغې تاسو سره څه امداد وکړي. بل د اکسیډنټونه چې کېږي که نه، دا د څه د لاسه کېږي؟ بچنګ عوامو ته خو زموږ دا دغه دی چې مونږ یو نو مونږ د عوامو نه یو او عوام زموږ نه دي. مونږ عوامو ته وایو چې مونږ سره مرسته وکړي په هر کار کې، عوام مونږ سره مرسته وکړي. نو الحمدلله یو کار به هم داسې نه کېږي چې به غلط کار وي، خو د عوامو په مرسته باندې چې د عوامو سره مرسته وي نو انشاءالله موږ هم کامیاب یو، دا ملک هم کامیابي او حالات هم کامیابي. څه داسې څه تکلیف څه مشکلات په انشاءالله چې نه پیدا کېږي. خیر دا اکسیډنټونه څه د لاسه کېږي او د دې مین ریزن سی؟ بچنګ اکسیډنټ چې کله کېږي نو اکسیډنټ د څلور وجو نه کېږي. یو د ناپوهه ډرایور نه، چې کوم ناپوهه ډرایور وي، د خراب ګاډي نه، د خراب موسم نه او د خراب سړک نه. څلور وجوهات دی کې دا غټ غټ دي. بل دا چې کوم ځای کې دا دغه وي، دا ټرنونه وي، دا کوم ځای کې نږدې ټرن دی او خلک ګوري نه بس راتابېږي، خلک ګوري نه راتابېږي نه، نو زیاتره اکسیډنټ د دې له لاسه بچنګ کېږي. خو چېرې دا کوم دا ځای نه دي، دا کراس دی، که دا کراسونه ختم شول، دا لرې لرې فاصله باندې جوړ شول او دې کې عوام موږ سره تعاون وکړو، الحمدلله د اکسیډنټ په بدې شي سره ډېرې زیاتې قابو شي. خو د موږ سره د عوامو تعاون وکړو. لکه بعضې ځای کې پولیس کار کوي یا څوک کار دا کوي چې هغه کلیر کوي، نو خلک وایي نه دا کراس مه بندوه، دا زما د کور دی، دا زما د حجرې دی، دا زما د خلې دی، دا زما د دکان دی. نو هغوی هغه ټرن د لاسه لوی مشکلات پیدا کېږي، خو خلک بیا عمل نه کوي. د ډېرو خلکو د پولیسانو ډېرې زیات ګیلې دي چې لکه دا مسلې راځي، دا حالات سم نه دي، خلک د دې لپاره پولیسان بلیم کوي. دغه خلکو لپاره تاسو څه ویل غواړئ؟ دا وجه خبره ده په سوچ په صحیح دی که نه غلط؟ ابوبکر زه خو له اوله بچنګ ستا شکریا ادا کومه چې په دې عمر کې دومره تکړه او دومره هغه خبرې تا ما سره وکړې. زه لومبې ستا او ستا د پلار د ټولو شکریا ادا کوم او سلام ورته پیش کوم. داسې مور او پلار ته چې داسې بچي له دونه تربیت ورکړي چې په دې عمر کې دومره تکړه وي او د ملک دپاره او د یو مسلې دپاره سوچ کوي. نو زه بالکل ستا د جذبې ته سلام پیش کوم. او بچنګ نر چې کوم دغه راځي نو الحمدلله موږ دې ځای کې ولاړ یو چې څه قسمه د دې ملک دپاره، د دې قوم دپاره څه د ضرورت راځي، نو موږ لاس په نامه ولاړ یو انشاءالله چې څه ټیم وي نو انشاءالله چې موږ به موجود یو. خیر کتونکو چې څنګه تاسو وکتل چې سبحان الله صاحب شانتې نر پولیسان زموږ 400 کې زموږ 400 به انشاءالله مخکې لاړ شي. بل چې څنګه دی وې نو د ستاسو نه التجا تاسو دې سره کوآپریشن وکړئ. کوز دلته کې یو مسله راځي، تاسو خون به په تکلیف کې پروژه ما به تاسو ګاډیان به ودرېږي، خو تاسو به بیا دا نه وایئ چې دا مسلې دې حل نه کړه. نو پکار دي چې تاسو هم زموږ د پولیسانو سره امداد وکړئ، تاسو دوی سره یو ځای ورسره ولاړ شئ. انشاءالله په بل انټرویو کې ورسره ملاویږم. جزاک الله والسلام.